ګریوان کې سوچ وکړو چې زه څومره حده پورې زه د الله تعالی په حکمونو باندې چلیږم او در څومره حده پورې زه نافرمانه یم، در څومره حده پورې زه په نافرمانۍ کې لګیا یم. دعوې د اسلام کومه، دعوې د مسلمانۍ کومه. اسلام چې زه مسلمان یم، زما لا اله الا الله ویلی دي او عمل چې کوم دی هغه زما د خواهش مطابق دی، عمل مې د خواهش مطابق دی، نو داسې مسلمانی الله ته قبول نه ده. ځکه الله قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے ایمان والو اسلام کې داخل شئ، خو داسې نه چې دا کار مې خوښ دی، دې کې مې فایده ده، دې کې مې پیسې دي، دې کې مې عزت دی، دې کې مې ډګري ده، دا کومه او په دې کار کې مې نقصان دی، په دې کې مې فایده نشته، په دې کې مې عزت نشته او په دې کې راته څوک ښه سړی نه وایي، نو که چېرې دا کار هم د اسلام دی نو بیا ورته تیار نه یم. نو الله تعالی وایي داسې اسلام مې قبول نه دی. اسلام به زما هغه قبول وي ایمان چې ته پوره په اسلام باندې چلیږي. او یو مثال ورکوي او موږ او تاسو چې کله د واده نکاح تړو د یو هلک له، نو هغه ورته وایي امام او نکاح خوان ورته وایي پلانکی د پلانکي لور په دومره مهر دې قبوله کړه، هغه وایي آو نکاح وشي ښه خوشحالی کور ته دی لاړ شي ورځ د پس او ښځه ورته وایي اوړه راړه، دې دغه ټیم دا وایي چې نه ما خو صرف قبوله کړې وي د اوړو او د دې په دې ګرانۍ کې د اوړو او د دالو او د ساګو او د سبزۍ او د ډاکټر او د دې او د غم او د ښادۍ ذمواري خو مې نه وه اخیستې، وایي صرف د دې یو ټکي د وجې چې بس دا ښځه ما قبوله شوه، د ښځې خرچې جامه پیدار ډاکټر چې دا څه غواړي دا خاوند به یې راوړي، په دې لازم شو که نه. وایي دغه شانتې چې یو مسلمان وایي چې آمنا ما ایمان راوړو زه مسلمان یم، نو دی بیا دا نشي ویلی چې ما خو صرف په خولې ویلو چې زه مسلمان یم. دا مونځ به څوک په یخنۍ کې کوي او دا زکات خو ما نه ویلي چې زه خو مسلمان خو زه مسلمان یم، نو ما خو دا نه ویلي چې زه به زکات هم ورکوم، زه به په صحیح معنو کې زندګي هم تېروم، زه به دا هم کوم، زه به دا هم کوم، زه به د مشر خیال هم ساتم، زه به د ګاونډ خیال هم ساتم. دی بیا دا نشي ویلی، خو بس یو ټکی چې دی ووایي چې آمنا زه مسلمان یم ما ایمان راوړی دی، نو اوس به دې کې ګورې چې کوم لاره کومه خبره تا ته اسلام ښیي، نو که تا ویلي دي که نه دي ویلي اوس به هغه مني. لکه څنګه چې د ښځې د یو ټکي د وجې چې ته وایې ما قبوله کړې ده، نو در مرګه پورې ته د هغې د هر څیز ذمه دار جوړ شولې، بیا تښتېدی نه شي. او دغه رنګ چې د څنګه ووایي چې زه مسلمان یم ایمان مې راوړی دی، نو در مرګه پورې اسلام چې څه غواړي په هغې به چلیږو. کوشش به دا کوو د خپل ځان د خپل اهل و عیال د دوی به نګراني کوو، د دوی به خیال ساتو. دغه رنګ چې دی نو د دوی به څنګه چې دنیاوي ضرورتونه دي دغه رنګ چې دی نو د دوی دیني یو بچی کور مونځ نه کوي نه پاسي، دا د پلار ذمه داري ده چې دی څوک دی مسجد ته راولي. یا دغه رنګ چې دی نو دی مثال کے طور پر حدیثو کې راځي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تاسو کې هر یو مشر دی، هر یو لیډر دی، هر یو نگهبان دی، تاسو نه به د خپل رعیت په باره کې تپوس کیږي. موږ بیګا میټینګ هغې کې یو مشر دا رایه هم ورکړه، وایي هر پلار له دا پکار دی چې دی خپل بچي کنټرول کړي. نن زما بچی در 200 پورې ګرځي، پلار تپوس نشي کولی چې بچی تر 200 پورې بار بیټک کې څه کوي، بار لاره کې څه کوي. نه، کوشش پکار دی چې ماښام دننه کېږي مونځ دې وکړه ورته وایي شابه نه منم بار ګرځېده. هر کس له پورې نګراني پکار ده. نو چې کله موږ خپل بچي کنټرول کړو د هغوی تپوس پوښتنه کوو کوم ځای کې اوسېږي، چېرته تللی وي، کوم ځای نه دې څه راړه، حلال دې راړه که حرام دې راړه، نو بیا به زمونږ ژوند کې پریشانی نه راځي، خوشحالی به راځي. او که چېرې موږ دا باک نه کوو نو خامخا چې کله د سنتو خلاف زندگی تیریږي، حدیثو کې راځي شپه ماښام نه پس چې دی نو یو کس په زولو کې لګیا دی، دا شپه د ده دپاره وبال دی. یو سړی په عبادت کې لګیا دی نو د ده دپاره خو دا غنیمت دی. او که د ماښام ماسخوتن د مونځ نه پس یو کس عام عبسو کې په زولو کې لګیا دی او وخت تیری، نو دا شپه د ده دپاره وبال دی. نو کوشش وکړو د خپل ځان د خپل عمل